الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون دا کلمه په تور زجر ده مشرکین مکه د قیامت په باره کې مباحثه کولې چې قیامت نشته ده نو قران په تور زجر وی عما يتساءلون اصل کې عما يتساءلون دا ست تپوسونه کی دوی د یو بل دا ست تپوس خبره ده دا خود منلو خبره ده چې قیامت حق ده اما يتساءلون جی بس مجاهد لا يرجون حسابا داخل عقیده نه ساتي د حساب د آخرت یند قیامت نه مانی امام بخاری د ابو عبیدنا د یرجون مانت خوف کوي لا یخافونه د حساب نه یریږي نه زکه دوی تپوس کوي دی او بلنا طاقت بن لري دا مخلوق الله سره د خبرو کولو الا یکلمونه خبر بنشي کوله رب سره ازرای خوف الا ان یاذن لهم هاکي الله ور اذن ورکی وحاجن مضيئا اغا نور روخانا مضيئا روخانا او چې مضيئا شین روخانا کړي شوی عطاء حسابا ورکړه الله طرف نه پورا علماء لیکي یو عطاء د عطیه ده عطیه هر هغه ورکړه ته وي چې په مقابله کې عوض بدل ني اور حساب هغه سیز ته وي چې په مقابله دی یو شی وي نه ورته طالبان نشته دی په مقابله دی یو شی وي ٹھیک شو کنه دغه ته وسویو آیت و حساب وي جزاء کافیان یعنی بدله پورا بس اوس دا محاوره د عربو دا آتانی ما احسبنی رای کرماتا دمر پیسی چمال پورا شوی بس آتانی رای کرماتا دمر ایواز احسبنی چماتا پورا شو اے کفانی دا احسبنی ترجمه شو کله چې فکرشی پشپیلای کې نورازه بتاسو افواجن ډلې ډلې افواج معنی کې زومورن چلو ډلې ډلې ما بین النفختین 40 حضرت فرمایل چې په ما بین د دواړو نفخو کې صلیخ کالا فاصله ده بریانی جب کھائے تو پھر دیر سے آتا ہے آدمی پوچھو گا نا مولی صاحبہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ما بین نفختین 40 د نفخه اولا او د ثانیه په منځ کې چلے صلیخ کال فاصله وي ها صلیخ په فاصله اوس دا صلیخ بسی شي نو تاسو شو قال 40 یوما ابي هريره شاګردانو کې شیخ نو تاسو کا دا صلیخ رضی وي وی ابیتو سمانا من کړه شی ما بیان دغه سیزنا چلی را سخیلم ابه تو مان بدانه کې انکار کوما ابه تو من کړه شیما اخبار دغه سیزنا چلی را سخیلم اربون یومن وی ابه تو اربون شهرن وی ابه تو اربون سنتن وی ابه تو قال ابو رسوی ثم ينزل الله من السماء مان بیا بدغه وخت الله د برن باران وری فینبتونا کما ينبت البقل دا خلق بعد زمکینا داسې زرغون شي لکه شینکې چې زرغون شي شینکې خو پیژنې کنه سبزه لیس من الانسان شیون نشته د انسان یو برخه الا یبلا مگر غزړیږي الا عظم واحدا سوا د یو اډو کینا وهو عجب الذنب هغه اډو کې د سره دملا دے اصل کې
عربی کی و تریر دا اردو کی و تریر کی ہڈی ہوئی. یہ بخاری ثانی ہے. اچھا بخاری ثانی ہے. یہ بریانی جب آدمی کھائے نا تو اول ثانی کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے. وہ پہلی والے ہو گئی ہے, تم دیر سے آ گئے. بس میں نے کہا ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں. کہا جی ٹھیک شو مولانا صاحبہ دیتا ریڑھ کی ہڈی ہوئی او نکتی کی چکم ٹکے لکل دن عجب و زنت دملا دا اڈو کی ویخ چی دا کناٹو سری دا کناٹے دا اڈو کے چی دے کنا برن چنے غرازی دیتا ہوئی دق قضے کی او نرے وانے اڈو کے دے آگا تے مراد دے. عند العجز او لغت والی کی چې دا اډو کې آغاز کړي چې کم ځای کې د ساوري لکه خلاصيږي لکه ساوري لکه چې کم ځای نه شروع کی دا څه وای نو دې ځای کې دا اډو کېږي نو اخري ټوټه دا برته داسې ونی ومنه يركب الخلق يوم القيامه او دینه به ترکیب ورکول کیږي وجود انسانی لپاره پرز د قیامت. جی بس سورت نازعات ذکر کیږي د دې مفردات. امام مجاهد الآیت الکبرى فاراه الآیت الکبرى موسی علیہ السلام و آیات الکبرى اخذل اصل عصاه و يده ید بیزای ورته خود اور امسای ورته خود لا ويقال او لکیږي والناخره اډو کی زاړه الناخره اډو کی زاړه اے الناخره العظام البالیه زاړه اډو کی اوس دی وی والناخره سواء ناخره او ناخره په معنی کې برابر دي. عظامن ناخره قرآن کرا دی عظامن ناخره نو الناخره والناخره سواء فمانه کې برابر دي. څنګه مثل الطامع والطمع لکه طامع او طمع دواړو مې ته وي. والباخل والبخل لکه باخل او بخل دواړو بخیل ته وي. وقال بعضهم الناخره الباليه ناخره چې دی هغه اډو کې زور ته وي. والناخره العظم المجوف هغه اډو کې ډډ ته وي. لکه اډو کې ډډ کو پیژنه کنه لکه دا لکه څنګه لکه دا پاندای اډو کې شو نو اوس دې کې دن نسوي مازدوي مخ ورته وي مخ ورته وي مخ ورڅ مازغه او د مردان کې پته نشي چې کم ځای راضي خو خلاصي کی نه ولې د بابا کړي نه دي دلته چې څوک لاړ شي دا کباب کې دغه واچو څه شي نالای واچو ایو ته نالای وي دا یو نه وی چې نالای خلاص شي نو که ځان ته ماخونه پور چې دا پته د سیسن کړی راځي دا خیال ورته نو العظم المجوف هغه اډو کې نالای دار چې پکې دن نسوي غشوي الذي تمر فيه الريح فيتنخر هغه چې هوا پکې لاړ شي نو هغه نه आवाज راځي پیله ونه راځي. والطامه الكبرى والطامه الكبرى هغه مصیبت اجدها غټه مصیبت لوی تتم على كل شيء چې دې به عالی او غالب وي پاری او سیز باندې. وقال ابن عباس الحافره اینا لمردودون فی الحافره یعنی حالت اولا حالت اول الى امرنا الاول الى الحیات ایا موږ به بیا هغه زور حالت ته چې حیات دنیا دی هغه ته واپس کیږو انکار وکاو. ایان مرساها کله به را خوش کېدل د قیامت یعنی متا منتهاها انتها د قیامت وکړي. ومرس السفینه حيث تنتهي دا میاس کی یو جمله ذکر کړه
چې مرسا انتها ته وي لکه عربو با د هغه ځای چې کوم ځای کې کشته لنګر ورځي آیت د مرسا سفینه وي لنګر خو پیژنې کنه کشته د سمندر د دریا په غاړه چراشي بیا مونږی کنه هغه سره ور پړې وټکې دوی ته لنګر وي خو شو کنه اصل لنګر خو بل څه ته خو لکه دې ته لنګر وي وی و مرسا سفینه حيث تنتهي مرسا سفینه هغه ځای ته وي چې کشته اخر ته ورسي چې هغه بالکل بیا اوچ شي ورغه نه مخکې بیا کشته نشي تللی جناب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعه يعني أشار بإصبعه قال بانا أشار له اے بغتو سره هكذا بالوسطى والتي تلي الابهام وسطى غتا جدادا او ابهام ته جنيزي شنو دادا بويستو انا والساعه كهاتين زو ساعت داسې لګل شو د بهرحال خلق دغه سوي بويستو انا والساعه كهاتين زو قیامت داسې لګل شو این اوس چې داسې شي کنه عبد الوارث نو مراد نه قرب ته لکه د دې دوه غوتو په مابین کې غوته ثالثه فاصله نشته د دې دوه منځ کې انتهایی قرب دی زمو د قیامت په منځ کې قرب دی او زه خو کله داسې چې وایستو انا وساعتو کهاته نه زور قیامت داسې لګل شو مخکې زو قیامت را پسې زه طالب ګرې دوی نو دغه سوي وایستو انا وساعتو کهاته نه داسې ایک دوسرے کے پیچھے مخ کے ز قیامت را پسی اقتربت الساعه وانشق القمر قیامت راغی کنا قمر شخص ولی چرال قمر شخص تو قیامت نہ خراله چلو ماشاءاللہ سورۃ العباسہ اعلی سورۃ چې پای کې ذکر د پیغمبر علی السلام د خفقان دی کله هوا اعرضه الله الله د حاشی خسته خبره لیکل دا کله اوچله تریو کاشوي و ارزا او مخ مبارک بل خواواړو د حاشیم ډیره خسته خبره لیکل دا لیکن کله اوچله تریو کو بین سطور دا معنا دا په پښتو کې کله خلک معنی کې مخ روان ک کله مخ روان ک وارزه مخ ته واړو دا معنا بیا دا پیدا زمانکم کا ابزا اظهار د خفقانو ک مخ ته واړو چلو ورا فی صوف مطهره قران کې راځي فی صوف مطهره بیدی سفرا کرام بررا اوس معنی کې مطهره ستوي لا يمسها الا المطهرون چې نرسي دیتا مگر مطهرون وهم الملائکه دې څه مطلب شو دیتا وی علماء کرام د محمول صفت حامل لورکا صفت محمول راوغسو حامل لورکا اصل کې مطهره دا د صحف صفت ده فی صحف مطهره هغه صحیفو کې چې مطهری دي نو اوسوی لا یمسها الا المطهرون نرسی ندی زکیږي دیتا لاس نه اچي دیتا مگر پاک کړي شوی نو دا مطهرون دا حاملین شو اور مطهره دا محمول شو صحف مطهره دا محمول دي او فرشتي او چتون کې حامل دي نو صفت محمول ورک چاته حامل تا دیشو گنا دا دې خپل ابو عبیده ترجمه ده لکه مثال ذکر کړي مثال ذکر کړي ومن ملائکه وهذا مثل قوله فالمدبرات امرا اوس دې ابو عبیده معنی معلوم مدبرات امرا انتظام کون کی دکار اوس دلته کوم ګورم ولې یو حامل دی چې خیول د غازیان دي
یو محمول دی چا غازیان دی محمول غازیان دی حامل خیول الغزات دی لیکن دیجئے کہ مدبرات امرن دلتم د محمول صفت حامل لور کا دا مثال دی او دوی معنی دا شو مدبرات امرا اسنا چې پاغي سره تدبیر د کارونو کې دی شي یعنی فرشتي پزغلی نو دلته صفت محمول حامل لور کا التم صفت محمول حامل لور کا دا د دې خپل ذوق دی چې دې تا ته معنی وکړه جعل الملائکه اوس وګرځولي الله فرشتي والصحف او صحیفه مطهره ٹھیک شو کنه صحیفه فرشتي مطهر دي فرشتي او صحف مطهر دي لان الصحف لا يقع عليه التطهير ځکه چې په صحیفه باندې تطهیر ناراضي نو فجعل التطهير لمن حملها اذا ويګرځو تطهیر لپاره حاملینو چغه فرشتي دا دې مزاج باندې پوښوي ارچی مزاج د جمهور دی ناغوی یو د مطهره یو د متطهره متطهره ار هغه چاته وی چغی تطهیر بالکسب وی او مطهره پیدا پاک وی او الته کې دغی په تطهیر کې دخل د کسب نی اوس فرشتي مطهره دي وینځل شي ویني دي سو مطهره دي پاک کړي شي ني دي پاک او ذات فی رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب متطهرین نو ته پتا کې مدغم ته خیر ده نو پوښ کنه یو متطهر شو یو مطهر شو او دې کې فرق ظاهر ده چلو سفرتن منشان الملائکه فرشتي واحد سافرون د سفر مفرد سافر راځي سفرت اصلحت بینهم سفرت اصلح بینهم د دې په منځ کې مصالحت راويسته وجعلت الملائکه اذا نزلت بوحی الله او وګرځول شو فرشتي سفرا ولی کرچرا کوزیږي د الله په پیغام نو پیغام سفارت کوي کنا وتادیته او رسول د قران کسفیر الذی یصلح بین القوم معنی یاد کا وجعلت الملائکه او ګرځول شو فرشتي کرچرا کوزیږي په د الله سره او په تبلیغ داغي کسفیری دا فرشتي وګرځولې په شان د سفیر الذي اغا سفیر یصلح بین القوم چې د قوم په منځ کې اصلاح کوي وقال غیر تصدى تغافل عنه فانتلو تصدى تدغینا مخړه تغافل عنه تدغینا بے پروايي کوي قال مجاهد لما يقضي ما امره او دوی لما پما دلم دي لا يقضي احد ما امر به پورا نک یو انسان هغه حکم د الله چې دیتا شیرو وقال ابن عباس ترحقها اتغشاها ترحقها قطرا چې پټ بکی دلرا تورواله تغشاها وبخیجی په دیوانه تورواله شدتن سختی مسفرتن مشرقتن روخانه کړي شوی به دي سفرا ولازم منشانو وقال ابن عباس كتبتن داغه فرشتي لیکون کی اسفارن کتبن اسفار په معنا دا کتابونو دي خدا اسفار په سوره نازعات کې نشته دي دا په سوره جمعه کې دي تلا هامن تشاغلا يقال واحد الاسفار صفر دا اسفار مفرد صفر راځي چلو مثال دا غسړي چې قران لولي او هو حافظون یادون کې د قران وی ٹھیک شو حافظون لو قران یادون کې ما صبرت الکرام دیبا پرز د قیامت پاتول شي ملائکه سره چې سفرای کرام دي لکه هغه فرشتي چې د قران حاملین راوړون کې دي نو دیبا دغه په مرګتیا کې را پاسي سبحان الله ومثل الذي يقرأ او مثال دا غسړي چې قران لوري
وهو يتعاهده او دې نگرانی کوي دغه د لستنه وهو عليه شديد او دا قران په غیبان سوي سخوي ګرانوي ولو اجران اجرون دي کم اجرنا دو اجر یو اجر د لستلو او بل اجر د مشقت نو د دې اجر سوا شو کې د حافظ له سوا شو حافظ له سوا شو ماشاءالله ولکه ویخي دلته کې په مشکات کې حاشا غلطه ده مشکات چې چا څنګه کنه نو الته حاشیه غلطه لیکل ده شته دلته مراکه کنه او دا ګوره رومبه کرخه ده حاشیه وي تجربه په مشکات کې ګورای کنه ما ته چا چې ته بخاری وای لکه مشکات بدلی پوجو کنه او کنه مال اوس مشکات خیش ایسے ما سم یاد کړه ها جی طالبانو دن به دازه خوږي ښا اوس بیا تر شو او شپیم د درې ځله په داس راځي دا دې کې دې لیکي والذي يقرأ القرآن ويتتعطف فيه ووالي شاق له أجران لديه أجران أجر القراءة وأجر المشقة لأنه يفضل في الأجر على الماهر لأنه وجگنا يفضل في الأجر على الماهر او زوی ما چتولیکا لا لأنه فکارو دا گورت دا نره ورہ حشو گورکانا ارزی کی بتا تا پتو لگی چلو جی تعلیم جانا خودی کرتا دا نرے ہونے برا نرے ہونے آشا چلو جی اذا الشمس کوورت کله چې رڼا د نور راټوله کړي شي من کور الامامه د پټکی ول ان قدرت ودړل شي انتصرت ودړل شي سجرت روان کړي شي ذهب ماءها وببد درابون لاړي شي فلا تبقى قطره یو ساس کې پکې پات نشي الله اکبر ولله الحمد والبحر المسجور المملوء دکرشو دوبونا او بعض علماء چې د سجرت معنی ده افزی بعض الى بعض الکا پریم خودشی یو دریا بلتا فصارت بحر واحدا نمن کې به خشکی ختم شي ټول به یو دریا شي الله اکبر والله الحمد او دا دغه فرشتو عادستور صفت ده والجوار الكنس فوج الخنس خنس ته وي خنس ته خنسنه دې پټې دوت وي هغه ستوري تخنسو فی مجراها الکا چې په خپل پدېتلو کې د خپل شعاع لاندې پټ شي او ترجو بیا را واپس شي ستوره دلته روانيږي خو په دې روانه کې دیو کې د پټ شن حال ته ښکار شي البته چې بیا راشي نو دلته کې بیا پټ شي نو دا غرنګي انسان د دې خدمت کې نه فاصل دی ناغزه پورې لاړ ګیر سپینه شو بیا راغی دلته کې لا خاص وتکنسو معنا د تستترو پټیږي کما تکنسو الضباء لکه څنګه چې وسه پټ شي دتا تنفسا نارو چې رزو چته شي والظنين قران کې ظنين نشته ده ښا قران کې سنه وما ول الغيب بالظنين ضاد ده وما ول الغيب بالظنين ده او ظنين په معنا د بخل ده او ظنين په معنا د متهم ده والظنين المتهم او نه دې زما پیغمبر الظنين متهم کړي شوی په غیب باندې او الظنين يظن به یعنی يبخل به زواد سره په معنا د بخل ده او زوی سره په معنا د تهمت ده او ته معنا کې هما وال الغیب بظنين ان د پیغمبر په غیب باندې متهم کړي شوی دا غوته د زوی معنا کوي د زواد کوسا ان د پیغمبر په غیب بخل کوونکې چلو
ان نفوذ وجد کله چې دا مخلوق جوړه کړی شي یو معنی شو چې کوم بخاری راغسته ده هغه څنګه یزوجو نذیره من اهل الجنه دیبا مرګری شي د خپل هم مثل سره د جنتیانو نا او دارګي ورنار ناری بناریانو سره الکه چې قیامت قائم شون جنتیان با په جنتیان لین کې روان شي ناریان با په ناریان لین کې روان شي ابل ما ان نفوذ وجت کله چې داروهونه بدن سره جوخ کړي شي معلومه شروعونه بار دی اوسه جمع کې آکسان چې ظالمان دي او دوی بیبیانه یو او دوی هم مسلکا خلق او دا قران دلته کې نشته دا سورته صافات کې ده عصا ادبرا چې فشاشي قربان دتا نشي او کله چې اسمان ان فطرت سشي اوچوي ټوکري شي ان فطرت فجرت معنی فازت روان شي بس آمش اور عاصم للی فعادالا کا گورا دلتا منگا سورت انفطار کے منگا مانا کو دا عادالا کا مانا نکو منگا دا عدالا کا مانا کو ونجو کنا او دلتا دا عادالا مانا صدا و دا عدالا مانا صدا فعادالا کا بالتخفیف فعادالا کا وقرات الحجاز بالتشدید حجازیان و قرات عدالا کا او مراد عدلن سدی وراد مقتدر الخلق او تعال وعدلک او ګرځولې ته برابر اندامونو والا عدلک نو تعالی اندامونه برابر کړی دي معتدل خلق کنا پوزي ګونه دواړه سپېګنې برابر دي سترګې دواړه برابر دي شونډې دواړه برابر دي چې یو سپېګما غټه وي خو څنګه ابله واړه وي الله اکبر ولله الحمد یو کوته دوی ابله لنډه یو خپل دوی بل لنډه نو له مسله با ومن خفف فراغ سوچ عادل کوي په قرات تخفیف معنا دا فعادلک یعنی فی ای صورت شاء هر هغه صورت چې دغه خو خوا ٹھیک شو کنه اما حسن و اما قبیحنا ٹھیک شو کنه یا کو خسته صورت یا په قبیح صورت و طویل او قصیر وګد لاند نو سه پکې وګدکړه او سه پکې مندري لاند کړل پوه کنه ټوټکی شو وعلاقت لفاد متففین زه ځان نه ډیر تنګم دا خټه غټه فارض په لار تلم نه یو مرد ما شکر چې داسې او قدم دمرنو فماشاء الله تا خیال ورته کنه نو ما الله ستاسو له شکر جی ویل للمطففین علاقت لپاد کمی کونکو قال مجاہد مانا کی درانا ثبت رانا ثبتو رانا اے ثبت الخطایا قرآن کی سنگے کلا بل رونا یقینا زنگ لگولے دے اسران مانا صدا ثبت الخطایا داغ دا گناہونو ٹھیک ہے نا وہ احاطت بھی خطیتو حال سوی بالکفار جوزیا بدلا ورکړی شوی المطفف لا يوفي مطفف چاہتے ہوئی چې تول نه پورا کوي پیمانه نه پورا کوي حق نه پورا کوي جی الله کله چې بټوله دنیا الله مهربان ته ودرېږي حتا یغیب احدهم تدې چې پنابشي او د دوینا فی رشحه فخلو خلو کې الی انصاف ذنه ترنم غوګونو پوري وسکو د غوګونو پوري الله دا به زمونږ د اعمالو وجه ګرمي بډیر زیات خولې به زمرو چې درابونه برابر الکه وای زر کاله ده کنه
دا علما ډیر ښه خلک دي دومره ښه خلک دي چې حد نه سیوا ښه خلک دي بیګاره ده طالب اسلام د ترونو چاله بخاری شرح را د مولانا نور شاه کشمیری رحم الله د شاګرد لیکل دا حفاظت نور شاه سے پیلم لیکل نو دې دا کې مالا کړو انو دا سی عجیب خبره په دین با شورت د دنیا څومره عمر د دنیا څومره عمر دی څوک وسو کاله څوک زر کاله څوک سو انور شاه سے وی چې اصل قول خدا دی چې دا وجاته معلوم نه دی چې دنیا سودا خدا سے معلومی کی لکه د دنیا حساب کتاب چې 50,000 کال دی چې دا دنیا به 50,000 کال وي او دلیل دا چې د قیامت ورځ به 50,000 کال وي نو چې څومره په دنیا کې د پاتې شوی د دمرا تاب قیامت پر الله ودري کفیام چې والله اعلم دا د بعض علماء قول دي کې د علماء سره کاږم پرېږه چې هر څومره چي نه جی ماشاءالله خی الک ویخ کتابو بشمالی گسلاس پر کتاب والے په گسلاس یاخذ کتاب من وراء ظهری اے اقلبا رسو د شان یا خدا دې لکه مفسرین وی دا الله څخه د کس دا بتاو کړی شي نو دا څه بول ور کوي او څوک دې نه به باسي شات بس الله اکبر او دیم قولدا روان مخه او عمل نامه دیواله او ځي ورته دا که زموږ استاد په دې وړي خپه کېده لکه زموږ د خلکو دا عادت دی دا مولانا پیر سهار ګل سي دیو سره روان دي دا جماعت کې او عبدالجلیل وته السلام علیکم دا په دې ډېر خپه کېده او څنګه کله کله باغ ډېر وسناک سره نو کله به د جواب د سلام خله ورکی خا کو نه ورکی نو ته چې نشانه आवाज کې السلام علیکم مخامخ شراته و السلام علیکم او دا د شان خبره کول دا د جهنميانو عذاب دی ایله عمل نامه شاته ورکول کی آداب سے زندگی بنتی ہے بھائی پھر سے نخرا وسقا جمع من دابه والليل وما وسق هغه چې جمع کوي من دابه یعنی هر ذی روح ما يدب على وجه الارض وظن او دې دا ګمان کو ان يحورا چارګل به واپس را نشي قیامت ته الله يرجع الينا شراب نشي مسخه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الاسود سمعت ابن ابي مليكه سمعت عائشه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن يحيى وبي قال حدثنا واسع قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي يونس عن حاتم بن ابي صغيرة عن ابن ابي مليكه عن الخاتم عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد يحاسب الا نه د یو کس یحاسب چې دغه حساب وکړي شي یحاسب چې حساب کې دی شي الا هلاک مگر ډوب بشي هلاک بشي قالت عائشہ بھائی قلت یا رسول الله ما ید الله نبی جعلنی الله فداک الله دې ما پتا فدای کی دا دوی به داته کې دین اغستین جعلنی الله فداک الله دې سکی الله دې ما پتا قربان کی زه دې پتا قربان شم دا محبت خبرې دي الیس یقول الله تعالی آئے مہربان داسنوی فاما من اوتی کتاب فی یمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا اغي صاحب آسانو کرشی قال حضرت فرمائل ذاک العرض عاشی دا حساب یسیرا نفس عرض دے نفسی دا حساب زی پیش کی دل دی یو رزونا چی پیش کول شیبا ومن نوقش الحساب علک او چا سره چې تفصیل د حساب وشینو تباب شیم لکه مثال زور کوم لکه اٹک پول نه چې دی خو راځي
نو فوجان پولیس ولاړی نو ګاډ ودري نو توي تاسو کوم نه راځي چرته دی نو دا څه شو نفس عارض شو او چې تاسو ګاډ ودرو ډیګه کولاو کا وځګنا او دا سامان باندې قاوزنو خه الته تکینا وځګنا اوسه پریشان کړي نو دې ته نو خوشوي لکی دغه فرق دی چلو لترکبن طبقا عن طبق خامخ بتاسو سوارش د یو حال نه په بل حال باندې او دا چې کوم دی د قیامت حالاتو ته اشاره ده جی قربان ګورا د قال هذا نبيكم کې دوه قول لیکل دي یا خو دا قال هذا نبيكم دا جمله مقوله د نبی دا نو قال هذا نبيكم دا تاسو پیغمبر ویل دي لترکبن والا حال بعد حال یا ابن عباس وی قال هذا نبيكم دا کلام د پیغمبر تاسو دی نو دا موقوف علی ابن عباس پشي جی سورۃ البروج وقال مجاهد الاخدود شق في الارض الک نذیر تیز وګوره سورۃ اخلاصه الحدود شق في الارض هغه شق ته وي چې پزماکه کې وي پزماکه باندې وي ٹھیک شو کنه فتنو ماندا عذبو یعنی عذاب ورکی آل ایمان تا وعلیکم السلام جی خیر جی دعوت نا تو بس کہ دیکھا کہ نا ہفتے نے جائے تو میرا پروگرام ہے آج بھی پروگرام ہے ہاں تو کسی ویلے شامی ویلے ٹیلی فون کر کے نہ تو گل ہوئے سی انشاءاللہ کھانے واسطے تیار ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ بریانی بھی پکا سے نا سکی داخله خلک په ما ډوډۍ خوروي زما خل زروان نه مجو ملمستیا کی اخري ملمستیا ده فقها زموږ وطن کې داسو کې یو سړی په سفر پته نو روټه وکړي د دوبري ورځ پس دیږي او چرته هم روټه پر زما خل د الوداع روټه نه دي جی جی سورۃ اخلاص کې الګ نه دې مرنه ده او څنګه نه ایوب پس روان شامه الطارق تفسیر قال مجازات الرجع والسماء ذات الرجع اے شاید دی اسمان خاوند بارانونو اے صحابین د ورزی ترجو بالمطر چیزی راضی په باران ذات صدی والارض ذات صدی ازمکا خاوند چاودلو تتصدع بالنبات چې چوي بیلیږي او خپل د تیغونو چابا سورۃ الاعلى سبح اسم ربك قال حدثنا عبد الله قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حضرت براء سے فرمائے کہ اول چراغل متمدینہ کې د مهاجرینو کې نا اصحاب د پیغمبر علیہ السلام مصعب ابن عمر رضی الله عنه و ابن مکتوم رضی الله عنه فجعل يقريان القرآن دوی دواړه شروع چلولو موږ ته قرآن دازم قاریان استادانو ثم جاء عمار وبلال وسعد دا درې حضرات رال ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 ادا په لسو مرګ شر صحابه سره ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بیاراغه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فما رأيت المدینه مانو دلی مدینه والا فرحو بشین چې دوی خوشاله شوي په لیدو د یو سیز فرحهم یعنی کا فرحهم پشان خوشاله دوی به پراتو د حضرت حتی رأیت الولایدا تر دې چې مولدي وړي وړي جنکانه وصبيان والکان یقولون دوی بوي هاذا رسول الله قد جاءنا هاذا رسول الله قد جاء وفي روایت جاءنا هاذا
مزیدی چراغ د الله پیغمبر منسخه راغه د الله پیغمبر منسخه حتا قرات سبح اسم ربک الاعلى فی سور مثلها سورۃ اعلی ورستو نور سورۃ مناسب مثل د دې په آیاتو کې ورستل چلو سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وقال ابن یقینا راغله تا خبر د پټون کی ابن عباس عاملۃ الناصبہ النصارى لك قال ابن عباس في تفسير قولي عاملة الناصبة النصارى ابن عباس معنی بدا ابن عباس معنی کوي نصارا سرا د کمټی کی عاملة الناصبة عمل کوونکی ځان سره کوونکی چې دا دلته نصارا دي او بار محیط عام مقتدین ته مراد دي چې اعمال کوي او ځان سره کوي او په انجام نه دي خبر چلو مجاہد مانا کی عین آنیہ آغا چینا آنیتن انتہائی گرما بلغ اناہا چی رسیدنیوی اخپل گرمائش انتہا تا وحانا شربوها او نزدیوی دغیس کل حمیم آن آغا اوبا گرمی سختی بلغ اناہا چی رسیدنی اخپل پخلیتا لا تسمو نباوریتا پا جنت کی لاغیتن شتمن کنزل و بکواس الزری شبرق الزری دایو قسم بوٹے دیکھا نبتن دایو بوٹے دے ازغدار یقالو الشبرق دیتا شبرقم وی یسمی آل حجاز الزری شبرق و طعام خلق وی حجازیانتا زری وی ازا یبسا او کلچ دے اوچی وو سمن او دا زہر دی ساورو دی پار زہر دی زہر ومان تعلیم بی مسیطر اے بی مسلط کرے شوے ویقرو بالصاد والسین او دا مسیطر او بمسیطر دواروی لکی سین صاد دواروی لکی وقال ابن عباس ایابهم ثم ان الینا ایابهم مرجوهم واپس کے دل دودی چاپا سے تکڑے سا اللہ اللہ والشفع والوتر مجاہد وتر نمراد ذات تباری تعالی دے لکہ داتی اخبر توجید اخا وتر ذات تباری تعالی زکا وتر ار اغس شیطوی چی داغی نظیر نی اغی جفت نی ای مرگری نی ارم ذات العماد اغا قبیلہ دا ارم چی خواندان دا اگدو قدنو دیم القدیمتا زاڑ والعماد اہل العمود عماد نمران خواندان دا خیمو ستنو لا یقیمونا یعنی آل قیامنا لا یقیمونا داسی چودری گینا یعنی آل دا قیام مراد دے خواندان دا خیمو مانا خواندان دا ستنو پشان دا ستنو دی غٹ غٹ بلاگانی دی صوت عذاب کوڑا دا عذاب الذین عذبوا به آغا عذاب چه بکم دانی دوی لسزا ورکڑا شوی دا اکلن لمن وتأکلون التراس اکلن لما او خرائی تاسو مال دمڑی اکلن خوراک لمن طول الصف مانا طول مال وجمن الکثیر دیر وقال مجاہد کل شین خلقہو ہر اغا شئی چھ اللہ پیدا کر دے فهو شفعن اغیتا جفت ہوئی خاون نرو مادہ وغیرہ وغیرہ السماء شفعن والوتر اللہ تبارک و تعالی مانا مخلوق شفع دا او خالق وتر دے وقال غیرہو غیرت مجاہد نوی صوت عذاب کلمتن صوت عذاب کولا دا عذاب کلمتن دا یو کلمہ دا تقولها العرب چوئی دا کلمہ عرب لکل نوع من العذاب لپات ہر یو قسم دا عذاب یدخل فیہ الصوت چپائے کی کوڑا داخلی گی یعنی کم کے چھ کوڑا استعمالی گی نائی تو صوت عذاب ہوئی اے خام خربستا پا کمینگاہ دے شگرے انتظار گاہ الیہ المصیر اللہ تگرزی دل دی تخاضونا اے تحافظونا نگرانی نہ کوئے ولا تحاضون لا طعام المسکین
وتخوون تأمرون بالطعام تخوون یعنی ولا تخذون معنا ولا تحازون الا تحزون حکم نہ کوي خلق ته ورکول د ډوډۍ مسکینانو لا المطمئنه هغه نفس اطمینان کوونکې د الله پس الله په نعمتونو المصدقه بالثواب المصدقه بالثواب تصدیق کوونکې په ثواب عذاب باندې وقال حسن بصری وی یا ایت النفس په تفسیر د دې کلمې اذا اراد الله قبضها کله چې الله اراده کوي قبض دا شروع اطمئنت الى الله دې سکون حاصل کی الله طرف ته واطمئن الله الیها الله سکون دې سره مان الله راضی شي الیها د دینا مان شوتی شو الله اطمینان رضا شو ها ورضیت عن الله ورضی الله عنها الله دې رضیت عن الله رضیت عن الله دا نفس د الله ناراضی شي ورضی الله عنها اور الله د دې ناراضی شي قربان دتا فامر بقبض روحها حکم کې په قبض کول د روح دې وادخلها الله الجنه الله دې جنت تبوزي وجعله من عباده الصالحين نیکانو بندگانو کې نه وقال غیرو او غیر ابن عباس نووی جابوا الصخر بالواد جابوا نقبو توغل او سوره کول من جیب القمیص جابو چکم دے دام مشتق دے من جیب القمیص سری کرش قمیص قطع له جیبن ایل پر جیب جوړ کرش یجوب الفلاتا یا فلاتا اے یقطوها پوشکنا لکه شعر عالم یجوب الفلاتا اے په بیابان باندې تیر شو لمن اکل لمن لممته اجمع اتيت الى اخره لکه ماندا لممته اجمع معنا اور سیدم دغی انتها تا فخپل اتيت على اخره رالم دغی اخره پوری نو لممته اجمع دا مجموع یو ماده اور سیدم دغی انتها تا هذا البلد مراد مکه دا ليس عليه كمال الناس فيه من الاسم دا ماند انت حل بهذا البلد ته حلالون کې قتال در پدی کې لګي پتا څه تپوس نشته ده ليس عليه كمال الناس فيه من الاسم نشته پتا هغه شی چې د په خلقو فی په د مکه کې من الاسم د ګنا نه په قتال کې تعالی قتال حلال ده ووالد او قسم می دی په داسې ذات چې والد دی وما ولدا اولاد نشته صحیح معنی مې وګړه دا خدا سره وګي وېخ دا وېغ دوی لکه شراب مسکل دلته یو مریض سره ځواب مقابله کې مې درس کو ایو کې دا پرنه لوډ وو ایو کې پرنه لوډ دی اورځ معنی کې ووالدن وما ولدا او قسم می دی په داسې ذات چې پلار خو دې اولاد نشته والدن والد دې وما ولدا اولاد نشته اګه ستیم ځه حضرت رات کی معنی کولا سواء منکم من اثر القول ومن جار به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار واغسو مستخف بالليل شرور زی پشپا او منډي وې درځنا خجی ووالدن آدم علیہ السلام وما ولدا اور عام بچی لوبدن کثیرا اهلکت مال اللبدا دیر مال میں خرچ کر بس دعوتونی در دعوتونا والنجدین الخیر والشر خوبت مسغبت مجاعت لگا بوک مطربت خاوند خاورو الساقط فی التراب مکہ کی قرضی دلے ویقال بلکی فلقتهم العقبہ
ولی اونخت دے پا سرد ڈیرائی ولی اونخت دے پا کنڈاو وانرد دے پا کنڈاو فلم یقتحم العقبہ دے وانرد پا دنیا کی دا کنڈاونا پی دنیا پا دنیا کی کنڈاو پی جانے کوارٹیان پی جانی تاس پی جانے سنگا اگا مخ کے چکم اللہ دا کوارٹنوا اب غر لے پاسا اثر بر سے سر کے تھانا دا دقا غر لے پاسا چکم زی کٹ شوی دے سڑک دے دیتا کنڈا ہوئی اگا لار چی دا غر سر دا دیر گران ہو کن کتن دا مطلب زکا خوی تالو سرنگ جوڑ کن پوچے چی منڈا ہو زر کورس دانا سوال خجی پوچے کنا وما ادراک مل عقبہ او تو چا خبر کے چا خبر سدی فک رقبہ آزادول دا غلام دی شیخ القرآن بھی آزادول دا غاڑی دی دا شرکنا اللہ دی غریق رحمت کی او اطعام ورکول دی فی یومن غارز کی زی مسغبہ چخاون دلوگی قاس سالیوی اور روٹے نہ ملاوی گی اب تو چرا سے روٹے اخرا پیسے جمع کرو اس وقت پہ کھلایا کرو شاید دنور وضحا اورنا دنور بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال مجاہد بتقواها اے معاصیها طغیان مراد دے گناہوں دے دے ولا يخافو عقباها اللہ نے یریگی عاقبت شینا لا يخافو من احد مانا اللہ پروانہ کی دی چا قربان شام ترے پانے پاتی شام گورا عبداللہ ابن زمعوی دا زمع کافرو انو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیواز دا پیغمبر علیہ السلام نا یخطبو چی حضرت تقریر کو وذکر الناقا او حضرت پا خطبہ کی ذکر دا ناقیو کا والذی اقرا او دا قدار ابن صالف اقرا چی چا دا اوخ گوڑا کریوام ٹھیک شوا مانا یاد شوا یخطبو حضرت تقریر کو پا تقریر کے ذکر دا ناقیو کا او دا اغا بدبخت چنو میں قدار ابن صالف ہو چا دا ناقا گوڑا کریوام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن باس اشقاها ان باس رجل را پاس دری بدبخت پاس دی یو سڑے عزیزن دیر طاقتور عارم سرکش منیون مضبوط فیراتی بخبل قوم کی من یاد شوا عزیزن طاقتور عارم سرکش منیون منکون کی یعنی مضبوط طاقت والا فیراتی بخبل قوم کی مثل ابی زمعا لکا ابی زمع چو وذکر النساء او بیا پیغمبر علیہ السلام پتی تقریر کی ذکر دا خضو کرو لا مانا یاد شوا ذکر دا زنانو کرو فقالو فرمائلو یامدو احدکم قس کے یودتا سنا فیجلدو امراتو دی اقبل خضولی جلد العبد کا جلد العبد بشاند اولو دنو کارا فلقت لقتوی او درزئی فلعلہو یزاجوها شاید چھ دے پچوٹے لارشی یزاجوها او مطالبہ کی دغینا زان سردو دکولو من آخر یومی پاخری حصہ درازی آغوطوی چھ پقلا رکینا لازرات نزدینا کی تاغنی چھ دے پس اپیڑو آہلما ادی دا خیر دکن یہ چیٹی میرا میں دا خیر دکن اسم مفارزہم اب بیائی وطا تقریر ہوگا فی ضحکہم من الزورتتی آخاندادو دی من الزورتتی دا تیزنا بیاوی چھ گولا زرتا چھ واورے نو خان دے ما ولی وقالا لما یزکو آدکم ما یفعل ولی خان دی یو سرے پا دا سکار چھ پخپلے کیا نالکہ پا دی تیز خوب دیل خاندر چھ تا پخپلا نا چولے چھ پخپلا چھ نو چھ بل نلار خیر دا کنا مخان دے دا انسان عاجزی دا کنا انسان عاجزی دا کلا کنا سوچ کو پا ما کلا تصوچ غالب شی کنا مولی سے با تصوچ را بانی غالب شی دا کلا سوچ کوم کنا زم دا اللہ دا انسان دا عاجزیانی ندی دا بالکل دا انسان دا تکبر و غرور دی پارا ختمول دی پارا اللہ دی او پریت تاوکری جناب علی نخرو بردا زنوانی
تاسو وټو ولا امرته شي نو غره یو څو قدمونه د انسانیت واخلي دا کچر داسونه نه وي اولو فرعون خو ویل ان ربکم الاعلى چې موږ به بیا سوسوي خدا ګره کله سر دردی راشي کله باد راشي کله دز راشي کله سر راشي کله سر راشي دې څه د انسان هغه عزت خدای پاک د انسان تخکار کوي کنه پیر صاحب نو ولې خفاینت لې بکنه مخکې ده مثل ابي زما عم الزبير ابن العوام دا ابي زما چې دا زبير ابن العوام ترو خو مواشوي چې دا د زبير ابن العوام ترنو حقيقي بلکې ابن عم ابن الزبير تر حقيقي نو د تر زیو جی اچھا وکذب بالحسنى او دی نسبت تا درو کوي بالحسنى بالخلف په هغه بدلی د نیکای باندې دلته خلف دی ګوره حلف نه دی خلف دی او خلف د خلافت نه دی او دا خلافت نه مراد دی نیکی بدلا تردا من ماته چې مرشي وتلظا توجه توهجا چې کله دا اور پړقشي توهجا چې دا اور بلشي پړق وقرا عبید ابن عمر تتلظا چې شغل دار شي او کلا چې قسم ملي فرض اذا تجلى چې ظاهر کی اخکار کې مخلوقات زلالما توجه کو غدا یو روایت وکړه علقمه سیف دالوی قاریو د عبد الله ابن مسعود سیف شاګردو دی وی دخل تو فی نفر من اصحاب عبد الله داخل شمزه په یو ټلی کې د مرګرو د عبد الله ابن مسعود نا الشام شامتا علقمه شام تلاړما د عبد الله ابن مسعود شاګردانو سره یعنی زم د عبد الله ابن مسعود شاګردو کنه منګ لاړو فسمع بنا ابو الدرداء التش ابو الدرداء ته پتو لګیدا چې د عبد الله ابن مسعود صاحب شاګردان راغلي دي فاتانا راغب مسخا فقال ان دیوی افیکم من یقرا اتاسو کې سوچته تو قاری فقلنا موږ نام او قاریشته قال فایکم اقراو فتاسو کې کم یو زیات قاری دي فاشاروا الیا ټول خلقو القموی ماتا اشاره وکړه فقال ابو الدرداء صحیح ماته اقرا قولا او دې کې یو خبره یاد کړه خبره وشو ابو الدرداء صاحب شام کے پاتے کېدا عبداللہ بن مسعود شاگردان چې پای کې حضرت علقمه صاحب دوی لاړل شام ته نو دغه وخت کې ابو الدرداء با سورته لیل بداسي واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى ٹھیک ده کنه والذکر والانثى وما خلق الذکر والانثى بنوي والذکر والانثى دا ابو الدرداء وی ابو الدرداء دا قرات اوریدو د نبی علیہ السلام نا او بیا شام ته تلو نو چې کله بدی والذکر والانثى وما خلق بنوي نو خلق په اعتراض کو چې ما خلق ول نه وای دی ولی ما د نبی علیہ السلام نو والذکر والانثى اوریدل وما خلق ما نه دی اوریدل اوس دې په شام کې د عبد الله بن مسعود شاګردان لاړو نو دې راغی تاسو کو قاریشته وی آو وسوک دی ابو الدرداء ته علقمه ته وی ته وای دا صورت ای واللیل اذا یغشا والذکر والانثى نو علقمه سے ابو الدرداء وی دا ته ولی وتا سی وای جماعت عبد الله بن مسعود دغه څه خول دی وی خلق او اورخه عبد الله بن مسعود دغه څه قرات ته خول دی او جزایو نه په ما اعتراض کوي وګورئ ما مرګری پیدا شو اوس عبد الله بن مسعود والذکر والانثى ابو الدرداء والذکر والانثى شاګردان د عبد الله والذکر والانثى دا قرات شاذو هغه د سو قرات مشهور راغي او ما خلق الذکر والانثى بیا والذکر والانثى دا منسوخ شو او په دې څه په دې و ما خلق الذکر راغی
او بیا قرات مشهوره په مصاحف د عثمان ابن عفان کې ولیکل شو لیکن افسوس وی داو چې دی و خلاف الدرداء ته د اخرت رسیدل نو چلو لیک صبر کا انت سمیت استفهام دی آیا تا اوریدو دا من صاحبک د خپل شیخنا قلت ما نام او ابو الدرداء فانا سمیتها من فی النبي صلی الله علیه وسلم ما اوریدو دا قرات د پیغمبر اسلام د خلی مبارکنا وها اولای یابون علینا دا شامیان په ما انکار کوي شامیان په ما انکار کوي چې تدا وخلق الذکر والذکر والانثى ولې وای ودریدل تاسو شامیانو واوریدل یا جی فطلبهم فوجدهم معنا فطلبهم ابو الدرداء مطال ولټول دوی نو فوجدهم وی مندل دا صحاب دا عبد الله سیف فقال ابو الدرداء ايكم يقرأ ولا قراءه عبد الله بن مسعود تاسو کې عبد الله بن مسعود قرات څوک وی قال كلنا موږ ټول دا شاګردان یو ايكم احفظوا حلو حافظ څوک دی فاشاروا الى القمه ابن قيس قال كيف سمعتوا تاسو خپل شعر څنګه اوریدو چې اقرا ولې رضا يخشى قال القمه والذكر والانثى وما خلق فكون نوي قال ابو الدرداء خلقته اشهدوا گواش شامیانو انی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقوا کذا واولای دا شامیان یریدونی دوی اراده کوي زما خوشګنا الا پدې خبر ان اقرا ذل علم وما خلق الذکر والانثى والله لا اتابعهم قسم دې په خدای ته دې خبره نه منما زبا وخلق الذکر والانثى ما خدا سے اورېږي او بیا ورسو تر څه دل چلو مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په بقیع الغرقد کې ورا غرقد میدان ته بقیع میدان غرقد د اونو ده از غدار اونی چی خو دې حاشیه لیکل دی اونی نشته خو زهشته وي خپل روایت لیکي اونی نشته خو نه مشته او جنازې لمغه تلو فقال نبی علیہ السلام ما منکم من احد اے مرګور نشته یو د تاسو نه الا وقد كتب مقعد من الجنه لیکن مقرر کړی شوی دی داغي زه په جنت کې ومقعد من النار او دارنګ لیکل شوی دی داغي زه پور کې فقالوا دو یا رسول الله افلا نتکلوا ایمغه په دې خبره تقدیر اعتماد نکو د جنتیان لیکل شو دوزخیان بس اعتماد نکو فقالوا اعملوا عمل کوي فكل ميسر هر یو اسانون کې دی لما خلقا عمل چلے دا عمل دا اسانون کې دی او دا عمل علامه ظاهریه ده ثم قرأ فاما من اعطى واتقى هرغه سوچ ورکی حق د باری تعالی او ځان بچ کی د نافرمانه نه وصدق بالحسنى او تایید کی په کلمې د توحید فسنيسره لليسرى نمنګ با توفیق ورکو دیتا لپاد حاصل الجنت واما من بخلا پوښیګن څه کوم مانکم دا یاد کا فسنيسر لليسرى منګ با توفیق ورکو دیلرا دغه اعمالو چې باقي کون کې دي دیلرا جنت تا واما من بخلا چا چې بخل کړي واستغنا او ځان د رب د حکم نه بے پروا کړي وکذب بالحسنى کلمې د توحید تکذیب کړي فسنيسر لليسرى نو موږ به موقع ورکو دې درا د اعمالو د جهنم فسنيسر معنی سوکړه موقع بول ورکو للعسرى لپاد حاصل د مشکل دانه چې توفیق به ورکو موقع بول ورکو دا موقع شو چلو په موقع په توفیق خوش وي توفیق تعاون دي او موقع کې تعاون نه دي خصوصي ورته نه جی جی قربان قربان
انه کان فی جنازه دا رسو ټول راځي دغه سي نبی علیہ السلام په یو جنازه کې فاقد عودا وایغه سي ولرګي ينقط فی الارض چې لیکي راخ کله په دې ځمکا یا وحداسي ځمکه وانه یا ګرول کول په ځمکا ګرول اچھا فقال ما منكم من احد نشته یو د تاسو نه الا وقد كتب مقعد من النار ومن الجنه قالوا يا رسول الله فلا نتكل قالوا اعملوا فكل ميسر فما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى قال شعبة وحدثني بالمنصور فلم انكر من حديث سليمان ما حدیث سلیمان دغه څه اوریدو نو ما دا روایت ناشنا او نه ګر آسان دي زه مخکې خیال کوا خان نور کې الڅو غلطیو کې غوجتو کې بیا غره نظر لري ځخه مخکې دا فقعد کیناسو وقعدنا حول منتن چاپی رکیناسو وما هو مخصره او حضرت سرا یو لخت وا اسو کې لختی گئے وا یو عالم لیکل دی عصای شاهی نبی علیہ السلام سره شاهی عصا وا یعنی بادشاہان چې کوم لخت ګرځي ځان سره او خطبه وای دغه په سهاره باندې نو حضرت سره شاهی لخت وا فنکس حضرت سرکت لکا فجعلین کتب مخصرتی شروع شو چزمکه گرول پخپل شاید لخت سره منفوسه معنی مولوده پیدا کړی شي شقیه او سعیده لیکل شي نیکبخت او بدبخت قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا وجعل ينفث به الأرض وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعوده من النار وما مقعوده من الجنة قال يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل قال يعمل وكل يسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة أما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقوة او ييسر موقب ورکول شي ور اعمال ثم قرأ فأما من أوتى واتقى وصدق بالحسنى الآية سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد والليل إذا سجى استوى شاهد تشفا اذا سجا چې خورشي استوا چې برابر شي وقال غیر علماء اسلما فسکنا اذا سجا چې تیار جن شي وسکنا او سشي سناټه خورشي اے پدامشي عائلن غریب اغنا مالدار کړي عائل معنی کی ذا عیال خاوند لوی کومبي او نه د پرې خطال رستارب او نه تان ناراضه شوی دی قربان بس اے طالب جانا وکی دخا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو د وحی سرز معطل شو بند بنوي خطا لبا وحی معطل شو معطل بینه چوټی شو وحی معطل شو دو خذری یو فرعونی مزاج وا یو ایماندار وا فرعونی مزاج خذی د فرعونیت خبر وکړي او د تابعداري خزي د وفاداري خبرو کړې بس تابعداري
د وفادارۍ خبرې وکړي فرعونیت مزاج خزي فرعونی خبرې وکړي ابو لهب خزه کافر وا د کفر خبرې وکړي خدیجه مؤمنه وا د ایماندارۍ خبرې وکړي د دوړو انداز جدا جدا دي او ته وګورې ته به حیران شي فلم يقم ليلتين او ثلاث حضرت دوش پی یا دریش پی پانسید فجاءت امراتن رال یو فرعونی خدا کہند ابو لهب خدا فقال یا محمد محمد انی لا ارجو امیدکم ان یکون شیطانک قد ترکک ستا شیطان ته پری خودی الیاذم بالله اے مولوی صاحبانو زکل کله سوچ کوم ګوره د انبیاء باندې په حق پر څومره سخت راغله دا چې تاسو سوګي ته بیا سبق وای لا ان یکون شیطانک ستا شیطان قد ترکک ته پری خودی لم اره قربک نوینم چې تا تراغلی مزلیلتین او ثلاث دوش پیوشل درې تا شیطان خطا ته نه دراغله مانتا نه خبر نه ذکرې فانزل الله تعالی والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى باب قولی تعالی ما ودعك ربك وما قلى يقرأ بالتشديد والتخفيف ما ودعك ربك بالتشديد ما ودعك ربك وما قلى بالتخفيف ٹھیک شو گا نا بمعنی واحد ما ترکک ربک تستارب نہیں پرے ہوئے وقال ابن عباس ما ترکک وما ابغضک نہیں تفریقی نتا ناراض شوی دے وبی قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ على صد ابن قیس قال سمعت جندب البجلی قالت امرات اوی او خذ وفادار مومنه ہوئی یو خزی وفادار مومنی شادیجت الکبرا دا یا رسول اللہ ما ورا صاحبکا نوینم اغسطا مرگرے الا ابتواکا مگر نا وقت کا پتابان راتل دیاغی فنزلت ما ودعک ربک وما قلا وفاداری اللہ پیغمبر مرگرے درانگے اور فرعونوں نے بھی شیطان درانگے وہ نہ چکا نا کل انان یترشح بما فيه شاب سورة علم نشرح لك قال مجاهد وزرك في الجاهلية منگا علم ووزان عنك وزرك ده وزرك مانس ده وزرك اغا بوجون استا پا جاہلیت کی یعنی اغا زمانہ قبل نبوت چا خلاف اولا کارنا دی عن قضا اسقلا چستام لائے درنکرا مال عسر یسرن سردم مشکلاتنا اسانتیاویم قال ابن عیینا اے ما ذالک العسر یسرن آخر دے عسر سربا بل یسر رازیم لقولی تعالی حال تربصون بنا الا احدى الحسنین انتظار نہ کوي تاسو باندې مگر یو د دوه خې ګورنا نو معلومه شو چې دا یسرن عقیدی ته اشاره کوي لکه یسرین دي المعرفه اذا اعيدت معرفه كانت الثانيه عين الاولى والنكره اذا اعيدت نكره كانت الثانيه غير الاولى ان مع العسر يسرا الف لام ده او یسرن نکری دی نو عسر یو دی او یسرین دو شو ولن یغلب عسر یسرین و هرگز نشی غالب کے دے یو عسر یسرین پا دو یسرین باندے و طالب اللہ دو یسر در گئی امام بخاری کو دغوی او قیدت ملحجیون استاس و دغا و علام قرطبی پا دیمان رد کرنے اوی چی دا قیدہ صحیح ندا اور عسر اور یسر عسرم دو دی یسرم دو دی یا عسر د دنیا دی یا عسر د دین دی داری یسر دنیا او یسر دین دی خلاص چلو فانصب فی حاجتک الی ربک ادرک پخپل حاجت کے رب تا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مجاہد هو التین والزیتون دا والتین والزیتون کی دا تین او زیتون دے یعنی انذر خونا الذي ياكل الناس چې خلق خوري يقال لك فما يكذبك
سیشه به دروجن وګرځي تعالی را مان یاد کړه وما یکذبک سیشه به دروجن وګرځي تعالی را بعدو پس دې دلایلنا بالدین په قیامت یا څما څنګه ته چې کوم خبره کوي په اثبات د قیامت داستا خبره به څوک دروجن کی باندې یاد کړه دلته تاسو کله کله ګډوډي معنی کوي سیشه په دروجن کی تعالی را پس دینا په دروجن ته د قیامت تاسو نشي دروجن کوله اوس بخاری معنی خدای کړه فمل الذی یکذبک بالناس سیشه د چې دروجن به کی تعالی را بان الناس یدانون باعمالهم چې خلق له جزاء ورکول کی دی په اعمال سره کانو قالا گویا کې معنی دا شو ومن يقدر على تکذیبک سوق دې چې قدرت ولري په دروجنول استا په ثواب عقاب باندې ته چې وای ثواب عقاب شته دا ستا خبره به سوق دروجنه کی دا سوق دروجنول نشي دا حق خبره ده قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي وقال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين في التين والزيتون سورة العلق اقرأ باسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم ولا فنم درب أخبر بسم الله الرحمن الرحيم قال قتيبة حدثنا حماد أن يحيى بن عتيب على حسن البصري قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم لفظ بسم الله نه دا وړه پکاروا چې پتا اشتباه را نشي معنی دا اكتب في المصحف اولک په قران کې فی اول الامام باول سورت کې امام نو فاتحه دا دې شاګرد ته اولک په قران کې په اول سورت بسم الله الرحمن الرحیم دا ټکی اولک وجل بین سورتين حتا بیا د فاتحه او د بقره او د عمران بین اس یو داس کشراخه بس یعنی سمانه بسم الله فقط فاتحه پاول کې اولک بیا د هر صورت پاول کې مليګا سره یو کش راخ کړه چې فاصل وی بین صورتين دا د حسن بصری رائے ده خلافا للجمهور او جمهور اكتب خط بسم الله الرحمن الرحيم في اول كل سوره لان بسم الله نزلت للفصل بين السورتين چلو وجعل بين السورتين حسن وشکنا وقال مجاهد نادیو عشیرتکم بددی الزبانیہ الملائکہ فرشتے وقال امام الرجع المرجع ان الى ربك الرجع استعرضت ذ زید گردی دوستا لنصم بالناسیہ کشفکم انتاب سر گنڈے اے لناخذن ابنیو ولنصف عنا او کشف دکو بنون لك ولنصف عنهم دے ولنصف عنا هم دے ويل خفيفه معنى صفات بيده اخذته صفات اي اخذت معنى لنصف عنا بالناسيه وبنيو من دے پسر کنڈے شاب اوس بدلوی حدیثونه دی بز اور شاب وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا اوس هغه حدیث من مخې ویل وای التحويل وحدثني سعيد بن مروان البغدادي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابي رضمتان قال اخبرنا ابو صالح سلمويتا قال حدثني عبد سلمويتا قال اخبرني ابن شهاب عن عمرو بن الزبير اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اول ما قل ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه من نومه فكان لا يرى رؤيا الا جاء مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخيار فكان يلحق يلحق الطب غاريراتا فيتخنس بالطب عبادت والتخنس تخنس توي التعبد عبادت توي بس الليالي ذوات العدد عشفه یو سوچ پی والته عبادت کو چلو آسان نے ذوات العدد قبل ان يرجع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود بمثلها حتى فجئه الحق ناصاب وہی پھر اعلی وهو في
بغار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلع مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فقال فأخذني فغطني الثانية حتى بلع مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلع مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الآية إذا قل يعلم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره رفيدل أولي حتى دخل على خديجة فقال زملوني فزملوا حتى ذابان وروه فقال لخديجة اے خديجة ما لي خشيت على نفسي سوچ يرين فزان فأخبر الخبر فقال خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لا تصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتصل المعدومة وتقر الزيف وتعين على نوع بالحق فانطلقت في خديجة حتى أتت في ورقة بن نوفل وابن أم خديجة أخي أبي وكان عمران تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله يكتبها وكان شيخا كبيرا قدميا قال خديجة يا ابن أم اسمع من ابن أخيك قالوا ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزاء تذكر ليتني أكون آيات جندما ذكر حرفا أبدي ذكي يو حرف ذكر کا اگر حرف سشده إذ يخرجك قومك من مكة چکل بتاستا قوم دا مکین و باسی تکشو مولانا سیبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرج يوم قال نعم قال ورقة نعم لم يترجم بما جئت بالله وزيا ويدركني يومك حيا انصرك نصرا مؤثرا مضبوطا ثم لم ينشب ورقة بأدركتنك ورقة أن توفي يعني بأن توفي وفتر الوحي او وحي ابتدا منقطع شوا چوٹی شوا فترتن و چوٹای سرا حتی حضن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په انقطاع حضرت خفش یعنی پریشان شو چې سو وجدا هغه درې کالو وقال محمد بن شهاب فاخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فترة الوحي قال في حديثه بين انام شيء سمعت صوت من السماء فرفعت راسي فذا الملك الذي جاني بهران جالس على كرسي بين السماء والارض ففرغت منه فأيرتمتنا فرجعت واپس فقلت زملوني فدستروه فضل الله تعالى يا المدثر قم فانزل وربك فكبر ثيابك وطهر ورز فاجر قال ابو سلمى الرجن براسل هي الاوثان بوتان دي التي كان في الجاهليه يعبدون خلق عبادت کو ثم تتاب الوحي بیاد سورہ مدثر نزل پستا وہی مسلسلات الشروش شابستو ہے ما بخاری دا کرے بات چلتا ہے وجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم باب قوله تعالى باب تفسير قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال ليس عن عقيل قال حدثني محمد بن شهاب أخبرنا عروة عن عائشة أول ما أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا صادقة جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم باب تفسير قوله تعالى الذي علم بالقلم وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا انس عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجة فقال زملوني فذكر الحديث باب تفسير قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا من ناصية كاذبة خاطئة وفي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال ابو جهل لئن رايت محمدا يصلي على کہ مولد محمد علیہ السلام یصلی الکعبہ لاطعن علی عنقی زو قدم एकदम دے پسٹ باندھا سے حرامیو کنا فبلغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر حضرت تو رسیدا فقال لو فعلوا کہ چر دے مال قدم راوڑے لاخذته الملائکۃ لو ٹکڑی کڑے بوتے فرشتو اللہ اخذته فرشتو بده نیولو وخطفته روایت کرا دی ہاں جی شابه المطلع هو الطلوع مطلع ستوي خطود نور توي والمطلع ظرف ته والموضع الذي يطلع منه اغزيت كم نور راخيږي ان انزلناه هو ضمیر قران تراجی دے اگر چې مکه ذکر نه دے خو په سینې د حضرت کې قران موجود ہو نو الها کنات القران انزلناه دته سوال دے انزلنا
دا صيغه د جمع ده او منزل یو الله دی نو دوی انزلناه مخرج الجمع دا انزلنا په زید جمع ذکر دی والمنزل هو الله منزل خو یو الله دی نو پکار چې ان انا انزلناه انا نزلت عليك نو دی والعرب تؤكد فعل الواحد کله چې عرب د واحد فعل له تاکید ورکی نو فتجعله بلفظ الجمع هغه مفرد مؤکد کوي په لفظ جمع سره ليكون اثبت و اوکد چې دا مفرد اثبت او مؤکد شي او بیا په سنت چوټي شي جنازه